السلام علیکم ملګرو. جنید خان محپسایم ایوب اور افتخار احمد باندې ډیر پاکستان کرکټ فینس چې کوم دي دا تنقید کوي چې سایم ایوب انټرنیشنل مټیریل نه دی، انټرنیشنل پلیر نه دی. ځکه څو میچونو کې سایم ایوب فیل شو، پی ایس ایل کې ښه پرفارمنس ورکړی دی، اوس په څو میچونو کې سایم ایوب کنسسټنټلی فیل شو او افتخار احمد چې کوم دی هغه هم فیل شو. نو اوس پاکستان کرکټ فینس چې کوم دي ډیر خلک هم دا تنقید کوي چې سایم ایوب دی هم د ټیم نه ډراپ کړی شي او چا افتخار چې کوم دی هغه هم ډراپ کړل شي. نو په دې ویډیو کې موږ په دې باندې خبره کوو چې دا دواړه کلاډیان ولې د ټیم نه ډراپ کول پکار. آیا په دې ټایم کې یو کلاډي د ټیم نه وښکل پکار دي کنه او دا کلاډیان ولې موږ د سپورټ کول پکار دي؟ نو په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې کمپلیټ خبره کوو. زما خبره به هم او هغه نه پس پتا سو په خپل رائے چې کومه دا ما سره په کمنټ کې شریک کوي چې آیا زما دا خبرې ټیک دي کنه. ټول پهله که پچا افتخار باندې زه خبرو کوم نو دا گیم چینجر کلاډي دی. د اني ټایم تل د میچ سچويشن چینج کولای شي، اني ټایم خو هاي سټرایک ریټ سره بیټینګ کولای شي، تاله یو پوش در کولای شي. کله چې د ټیم پاکستان ټیم پسوي نو د تاله پوش در کولای شي. یاد دي شي د پاکستان او انډیا چې ټي 20 کې میچ وو، پاکستان ټیم ټاپ اورډر چې کوم دی هغه پسو شو، افتخار راغو یو سوچ کې واخلي ا میچ چې کوم دی افتخار روان کو، سکور روان کو، هاي سټرایک ریټ سره بیټینګ وکړو. نو افتخار یو داسې کلاډي دی چې د تاله اني ټایم یو گیم چینجینګ اننګز در کولای شي. او بل په افتخار باندې ډیر ټایم نه پی سی بي چې کوم دی خپل انویسټمنټ کړی دی، د ټایم انویسټمنټ کړی دی، دله چانسونه ور کړی دي، دله دومره غټ کې داړي چې جوړ کړی دا ته پی سی بي جوړ کړی. نو اوس په دومره اهم ایونت نمخ کې دی ډراپ کول چې کوم دی د سره هم زیاتې دي او د پاکستان کرکټ ټیم سره هم زیاتې دي. بلکې په سایم ایوب باندې زه خبرو کوم نو سایم ایوب هم یو گیم چینجر کلاډي دی. اني ټایم دی تعالی مطلب خو سٹارټ هم در کول شي او خراب سٹارټ هم در کول شي. خو سو میچونو کې د خراب سٹارټ ورکو پاکستان لخپل وکټ پیزر ورکړو، منی ورکې یا دوه مور کې دی وټ شوی او سکور نه دی کړی. نو ډیر مرګري اوس دا وای، ډیر فینس چې کوم دی دا وای چې د بيخي ډراپ کړی شي، چونکه ډراپ کول بيخي د سکواډ نه دی پکول پکار، په سکواډ کې ورچول پکار دي خو یو میچ نیم له ډراپ کول پکار دي. اوس د پځه اوپننګ چاله چانس ورکول پکار دي، فخر زمان لور کول پکار دي. ځکه پرون شوی بختر یو بیان ورکړو چې د پاکستان کرکټ ټیم کې چې کم گیم چینجر کې لاړی دي او کم د میچ سچويشن چینج کول شي او کم د غټ میچ کې لاړی دي نو هغه فخر زمان دي. شعیب اختر هم ویلو، شاهد خان افریدي هم دا بیان ورکړی چې د پاکستان ټیم کې واحد یو کلاډي دی چې تعالی گیم چینج کول شي او د غټ میچ غټ کلاډي دی هغه صرف او صرف فخر زمان دی. نو فخر زمان چې کوم دی غلا اوپننګ کې چانس یو میچ نیم کې ورکول پکار دی. نمبر 4 نمبر 3 باندې خو غال ډی بیټینګ کو یو میچ کې 65 او قبل کې 45 کو سکور د لوکو، خو هغه سټرایک ریټ سره هغه سکور نو کو چې کم سټرایک ریټ سره هغه پکارو. مطلب فخر زمان اوپننګ کې هاي سټرایک ریټ سره بیټینګ کوي، 160 180 سټرایک ریټ سره خپ اسانه باندې هغه اوپننګ کې گیم کولای شي. او په نمبر 3 نمبر 4 پوزیشن کې بیټینګ نشي کولای. نو سایم ایوب بيخي د ټیم نه دی وښکل پکار، چونکه یو میچ ټیم له ډراپ کول پکار دی. خو ډیر اوس چې کم وخت می د باسط ویډیو کته یو ایکس کرکټر د پاکستان ډیر ایکس کرکټر چې کوم دی خپل یوټیوب چینل دی پاغه باندې ک تنویر شو، شعیب جټ خو خیر صحافي دی، نو یو چې رضوان اور بابر دی دوباره اوپننګ تراشي. ډیر مرګروم دا وای. نو په ټي 20 فارمیټ کې چونکه ون ډے کې زه غواړم چې رضوان اور بابر دی اوپننګ وکي او په ټي 20 فارمیټ کې دواړه چې کوم دي دا یو کیلیبر کلاډیان دي، مطلب لک ټایم اخلي. چونکه رضوان اور بابر اعظم پاکستان د پاره ډیر زیات سکور کړی دی ایز ا اوپنر، ډیر زیات سکورونه کړي، په هر میچ کې سکور کړي، ډیر زر وکټ نه دا ورکړي، خو سټرایک ریټ ایشو را دی. د رومبني چې ورکه یا 45 رنز کړي په پاور پلی کې یا 50 رنز کړي یا 55 رنز کړي، چونکه کنډیشن هر څنګه وي خدای سٹارټ کې مطلب ستو دواړه یو رنګه بیټینګ کوي، هارد هیټر پکې دواړو کې یو نشته، دواړو سټرایک ریټ 127 او 128 سټرایک ریټ دی. بابر اعظم اوس 129 ته خوښه، بابر اعظم لک سټرایک ریټ کې خپل امپروومنت کړی دی. نو دواړه د یو کیلیبر کې لاړیان ځکه په ټي 20 کې یو ټرو کرکټ فین بنغ غواړي چې دا دواړه اوپننګ وکړي، چونکه رضوان چې کوم دغه غواړي چې زه اوپننګ وکم، بابر اعظم لا پکار چې نمبر 2 نمبر 3 درا کوشي اوپننګ رضوان لور کې ورتره یا فخر زمان یا سایم ایوب دې دواړو کې روټیشن پالیسی دا کول شي. خو افتخار او سایم ایوب چې کوم دی بيخي د ټیم نه ډراپ کول پکار، ځکه په دای باندې انویسټمنټ شوی دی، ځکه په دای باندې د ټایم ورکړل شوی دی. او کلاډي چې کوم دی ک تاسو لکه ډیر مرګري وای چې موږ د جوز بټلر غونډه کلاډي نه ملاويږي پاکستان کرکټ ټیم لا، یا د سوریا کمار یادو غونډه کلاډي نه ملاويږي، یا د بن سټوک غونډه کلاډي نه ملاويږي.
نو تاسو د جوز بټلر سٹارټ انینګز نو ګورئ چې کله د انټرنیشنل ته راغو د به هیڅ قسم پرفارمنس نه کول، خو انګلند په باور وسه بار بار چانس ورکول نو ګورئ د دنیا غټ کلاړي دی. بن سټوک کچره تاسو د ډومبني میچ نو ګورئ نو د داسې ښه پرفارمنس انګلند د لپاره نه دی کړی، خو ټایم ورکول سره بار بار چانس ورکول سره هغه نه غټ کلاړي جوړ شو. نو دغه رنګ سایم ایوب نه به هم غټ کلاړي جوړیږي او ټایم به پکې لګي خامخا. ډایرکټ ډومبني میچ کې څوک تعالی سلیزه نه وي یا دویم میچ کې هر میچ کې پرفارم نه کیږي جی. دا گیم چې کوم دی کرکټ چې کوم دی بای چانس بای لک گیم دی. خیر په دې ویډیو کې دا د ما خبرې وي، تاسو ما سره اګری کنه کمنټ کې ضرور خپل رائے شریک کړئ. والسلام.